بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد منګه فاعل شروع کړو او د فاعل په باره کې منګه د هغې تعریف ویلو چې فاعل هغې ته وایي د هغې نه مخکې فعل یا شبه فعل هغه واقع وي او د هغې نسبت چې کومه دی د فاعل طرف ته شوی لیکن نسبت دغه فعل یا فاعل نسبت داسې چې دا ورسره قائمي په دې باندې واقع نه دا منګه ویلو ابتدا کې د فعل د فاعل بحث وس موږ مخکې مزید وایو د فاعل په بحث کې نو هغه منګه دا ویلو چې فاعل کلم اسم ظاهري اسم ضمیر نه نو که فاعل و اسم ظاهرو نو فعل به همیشه مفرد راوړو تثنیه جمع نه شو راوړی او که فاعل چرته اسم ضمیرو فاعل واحد د پاره به فعل واحد د فاعل تثنیه د پاره فعل تثنیه او د فاعل جمع د پاره به فعل جمع دا راوړو او که چرته دا اسم ظاهرو بیا پکې مزید تفصیل او چې مؤنث مذکر به کله راوړو نو د مؤنث موږ دوه قسمونه ویلو یو مؤنث حقیقي او یو مؤنث غیر حقیقي که مؤنث حقیقي او د دې او د فعل او فاعل په منځ کې فاصله نه وه نو فعل به همیشه مؤنث راوړو او که فاصله پکې وه نو فعل مذکر هم راوړی شو مؤنث هم راوړی شو او که چرته مؤنث غیر حقیقي نو بیا به فعل مذکر هم راوړی شو او مؤنث هم راوړی شو د دې تفصیل د دې پورې منګه رسولیو د فاعل اوس د فاعل مزید تفصیل وایو هغه په څه بنیاد باندې دی هغه د فاعل په مفعول باندې تقدیم او د تاخیر مسئله به منګه وایو چې ګوره چې فاعل اصل کې د فاعل درجه خو او مرتبه دا ده چې د فعل څومره معمولات دي د هغې نه مقدمي ولې ځکه چې دا فاعل د فعل لفظاً جز دی او معنن هم جز دی لفظاً جز څنګه دی او معنن جز څنګه دی د هغې وضاحت هم کو لیکن که چرته یو مانع موجود نه نو بیا مفعول هم په فاعل باندې مقدم کول جایز دي معنی څه شی دی معنی دا دی چې د فاعل او مفعول اعراب چې کوم دی په لفظونو کې موجود نه لفظي اعراب نه تقدیري نو په دې صورت کې یا د فاعل او مفعول په تعیین باندې څه قرینه موجوده نه نو التبا فاعل په مفعول باندې مقدم کول واجبي ولې ځکه که چېرته موږ فاعل په مفعول باندې مقدم نه کړو بیا به التباس لازم راشي چې فاعل کومه دی او مفعول کومه دی لکه ضرب موسی عیسی موسی عیسی او نو اوس ګوره موسی عیسی د موسی اعراب هم تقدیري دي او د عیسی اعراب هم تقدیري دي او زموږ سره په فاعلیت او په مفعولیت باندې څه قرینه موجوده نه ده نو د دې وجې نه موسی واجبي فاعل له او عیسی واجبي مفعول له او د دې وجې نه فاعل په مفعول باندې مقدم کول واجب دي لیکن که اعراب په لفظونو کې موجودي یا د هغې په تعیین باندې څه قرینه موجوده نو بیا تقدیم جائز دی واجب نه دی لکه ضرب عمرا زیدون اوس عمرا زید عمرا مفعول له او زیدون فاعل له لیکن په دې باندې اعراب تقدیري نه دی بلکې اعراب په لفظي دی او لهذا مفعول منصوب او فاعل مرفوع لهذا فتح لګي چې زید دا فاعل له او عمر مفعول له او دغه شان اکل الکم مثرا یحیی په دې کې قرینه موجوده ده
قرینه دا موجوده ده چې یحیا فاعل جوړېدی شي مفعول نشي جوړېدی ځکه چې یحیا امرود خوري امرود یحیا نشي خوړی نو د دې وجې نه که فاعل مقدم شي او که مؤخر شي نو دواړه چې کومه دی جایز دي لهذا که مفعول مقدم شي نو هم جایز دی امید دی دا مسئله هم په سمجھ کې راغلی اوس یو بله قاعده او ضابطه دا ده که چېرته قرینه موجوده وي نو د فعل حذف کول جایز دی لکه یو سړی ووایي من ضربه او په جواب کې دی وی چې زیدون اصل کې خو پوره جواب دا دی ضربه زیدون خو په دې باندې قرینه موجوده ده د سائل دا سوال چې اصل کې جواب د سوال حصی نو په جواب کې صرف زید راغلی دی خو په سوال کې ضرب موجود دی که موجود نه دی نو گویا کې په جواب کې هم موجود دی نو من ضربه وهل چا کړی دی زیدون زید کړی دی نو زید جواب رالی لیکن اصل کې پورا جواب دی ضربه زیدون نو د سائل لا سوال په دې باندې قرینه موجوده ده چې دلته ضربه محذوف دی لہذا که چېرته داسې قرینه موجوده وه نو په دې صورت کې به زید چې کومه دی فعل حذف کول جایز دي اوس سوال دا راځي چې بیا تا خو دا وي چې زید دلته فعل محذوف دی ضربه نو داسې ولې نه وی چې زید مبتدا ده او د دې خبر قام محذوف دی یا زید مبتدا ده او د دې خبر چې کومه دی ضربه جمله محذوفه ده نو دې جواب دا دی چې په دې صورت کې که چېرته زید مونږ وایو چې دا مبتدا ده او د دې خبر محذوف دی نو بیا به جمله منو مقدر به جمله منو یو کلمه منلې نشو کلمه منلې پورا جمله به منو او قاعده او دا ده که حذف القلة اولا من حذف الکثرة لږ سیز حذف کول دا ډېر سیز حذف کول نه بهتر دی نو ګوره که چېرته زیدون موږ مبتدا وګڼو او ضربه ولا خبر وګڼو نو په دې صورت کې به ضربه کې ضمیر راوباسو او ضربه فعل او ضمیر پکې فاعل فعل فاعل ملاو شو جمله جوړه شوه داسې ده که نه ده که نه او که چېرته موږ زیدون ووایو چې دا فاعل دی او فعل ولا محذوف دی نو خو بس صرف فعل به ولا راوباسو فاعل رایستو ته ضرورته ضمیر رایستو ته ضرورته نشته نو کم شو فعل رایستل که جمله رایستل فعل رایستل نو لهذا د دې وجې نه موږ دا دلته فعل محذوب ومنه فاعل محذوب نه دی منلی جمله محذوبه نه ده منلی یو بله قاعده او ضابطه که چېرته قرینه موجوده وي نو فعل او فاعل دواړه هم حذف کول جایز دي لکه یو سړی سوال وکړي اقامه زیدون نو دې په جواب کې ته څه ووایې نعم یا لا نو ګوره فعل هم محذوب شو او فاعل هم محذوب شو او قرینه د سائل سوال دی چې بھائی سوال دا کوي د زید د قیام په باره کې چې زید ولاړ دی نو جواب به څه کې جی ها یا لا نو نعم او لا نه فعل دی او نه فاعل دی لیکن فعل او فاعل دواړه حذف شو که نه شو لہذا قرینه پې موجوده ده د دې وجې نه دا حذف کول جایز دي کله ناکله فاعل حذف کولی شي او مفعول د دې قایم مقام چې کومه دی جوړولی شي فاعل حذف شي او مفعول د دې قایم مقام شي لیکن یاد وساتئ دا په هغې وخت کې به جایزي چې کله صیغه د فعل مجهولي لکه ضربه زیدون یا ضربه زیدن نو په دې کې زید چې کوم دی مفعول دی او دا د فاعل قائم مقام دی او دې ته نائب فاعل هم وایي مثلا ضربه زیدون نو اصل کې خو دا زیدنو
خو بیا فاعل حذف شو او زید مفعول د دې قائم مقام جوړ شو او چون کې ضربه فعل مجهول له نو لہذا دې ته وایي نائب فاعل. نائب فاعل د دې درې صورتونه جوړیږي. اول دا چې صرف فعل حذف کول هغه بیان شو. نمبر 2 فعل او فاعل دواړه حذف کول دا بیان شو. او نمبر 3 فاعل حذف کول قائم مقام سره چې د هغې قائم مقام جوړې نو هغه قائم مقام چې کوم دی جوړ کړی شو او هغه نائب فاعل جوړیږي. امید دی دا هم په سمجھ کې راغلی. اچھا وس راځو مخې ته مفعول ما لم يسمى فاعله. نو مفعول ما لم يسمى فاعله دقه نائب فاعل له. هر هغه مفعول چې د هغې فاعل حذف کړی شي او دقه مفعول له خپل فاعل قائم مقام وګرځولی شي نو دا دې ته وایي نائب فاعل یا مفعول ما لم يسمى فاعله. لکه ضرب زیدون نو اصل کې زید دا مفعولو لیکن د دې فاعل حذف کړی شو او زید د دې قائم مقام جوړ شو د فاعل. او د دې حکم څنګه چې منګه د فعل او فاعل وي چې فعل به څنګه کله واحد راوړو کله به تثنیه راوړو کله به جمع راوړو دقه شان چې کومه دی احکامات د مفعول ما لم يسمى فاعله دي. او مفعول ما لم يسمى فاعله چې فعل به کله واحد راوړو کله به تثنیه راوړو کله به جمع راوړو کله به مذکر راوړو کله به مؤنث راوړو نو فاعل کې مفصل بیان شوي دي. لهذا د مفعول ما لم يسمى فاعله د ابحاث پوره په هغې باندې قیاس کوو او د دې اجرا چې انشاءالله وکړو نو به سمجھ کې به راشي. اوس سوال دا دی چې ګوره لم يسمى دې نوم دی مفعول ما لم يسمى فاعله. د لم يسمى نه معلومیږي خدا چې د دې فاعل د سره وینه او د حذف نه معلومیږي دا منګه وی چې د دې فاعل حذف کړی شوی د حذف نه معلومیږي دا چې هغه وي. نو د دې جواب دا دی چې ګوره لم يسمى په معنا د لم یذکر په معنا یا لم یذکر په معنا کې دی چې د دې فاعل چې کومه دی ذکر کړی شوی نه یسمى په معنا لم یذکر چې ذکر کړی شوی نه. وس مفعول ما لم يسمى فاعله چونکې دا د فاعل نائب دی د دې وجې نه د دې فعل واحد تثنیه او جمع دپاره اقه ضابطه ده چې د فاعل دپاره ده. یعنی نائب فاعل که چېرته اسم ظاهري نو فعل به همیشه واحد راوړو او که نائب فاعل اسم ضمیري نو فعل نائب فاعل مطابق به راوړی کېږي. او دقه شان نائب فاعل د فعل تذکیر و تانیث هم دغه قانون دی چې کومه قانون منګه ویلی دی که مؤنث حقیقي او فاصله پکې نه وه نو فعل به مؤنث او که چېرته مؤنث غیر حقیقي نو مذکر هم راوړی شي او مؤنث هم او دغه شان د جمع مکسر هم منګه ویلو مذکر هم راوړی شي او مؤنث هم راوړی شي. نو دا زمونږ قواعد او ضوابط راله د څه شي د فاعل او نائب